سلور داسې میډیسن چې تاسو د معدې څه قسمه مسله وي هغه درله مکمل توګه باندې اورولی شي. نن 2 دسمبر دی، د منګل ورځ ده او سحر وختي پیغام زما د هغه چا دپاره دی کوم چې د معدې او د خاص کر بیا د معدې د ګیس نه انتهایی پریشان دي. هغه د معدې بیماران چې اکثر دا ګیله ډېره زیاته کوي چې خوراکو کوم په ما باندې بې انتها ډېر زیات بوج کیږي. نن هغه چاته سلور داسې میډیسنز ښایم چې د هغه میډیسن د صحیح استعمال لکه دا نه چې زه سحر کې ایسو واچوم یا د دې معدې سره تړلی شوي مختلف میډیسن دي چې هغه واچوم نو زما ور باندې یو ورځ ګزاره کیږي. که چېرې د ګزارې دپاره څوک دغه میډیسن استعمالول غواړي نو هغه دې بالکل نه استعمالوي. که چېرې څوک دا وایي چې زه به په یو ورځ کې ټیک شم نو دا د یو ورځې د ټیکېدو دوایان نه دي بلکې دا د مستقل د ټیکېدو دوایان دي. او هغه د هومیوپیتي سلور بهترین میډیسن کوم چې ستاسو د معدې ګیس هغه څوک چې هغه دا وایي زه چې خوراکو کوم په ما باندې بې انتها ډېر زیات بوج شي که زه لږې اوبه مسکم هغه ما باندې بوج کېږي او بیا چې لا خوراکو کوم هغه را باندې انتهایی بوج کېږي. یا هغه څوک چې هغه د خوراک بې انتها شوقیان دي خو د دغه یو څیز نه ډېر یېرېږي چې زما ورسره خېټه ډېره زیاته غټېږي، زما ورسره وزن بې انتها ډېر زیاتېږي او بیا زما چې کوم لوک دی نو هغه ډېر زیات بد لګېږي. نو د هغه چا دپاره څوک چې وایي زه خوراکو کوم بوج کېږي، څوک چې وایي خوراکو کوم زما په دې خېټه کې اوازونه بې انتها ډېر زیات کېږي، یا چې زه خوراکو کوم ماله اډرکي بې انتها ډېر زیات راځي، په ما باندې اټکي انتهایی ډېر زیات لګېږي، زما ګیس زما د سر ته خیږي، یا هغه څوک چې هغه دا وایي زما دومره ګیس جوړیږي چې بالکل انتهایی خارجیږي بې انتها ډېر زیات، یا هغه څوک چې هغه دا وایي زما په دې خېټه کې چې کله ګیس جوړ شي نو تاویږي او د هغه تاویدو سره زما د تشي هم چې د نو پړسیږي انتهایی ډېر زیات، یا د دې سره تړلی شوي د معدې هغه بیمار چې هغه دا وایي زما معده انتهایی ډېره زیاته سوځي. د داسې قسمو بیمارانو دپاره د هومیوپیتي ډېر بهترین میډیسنز کوم چې سلور انتهایی ټاپ میډیسن دي کوم چې د مختلف قسم بیمارو سره تړلی شوي او خاص کر بیا د معدې کوم بیماران دي د هغې دپاره ډېر اعلی دي. سلور داسې میډیسن چې ستاسو د معدې څه قسمه مسله وي هغه درله مکمل توګه باندې اورولی شي. په هغې کې د ټولو نه په ټاپ باندې کوم میډیسن دی هغې ته لایکوپوډیم ویلی کېږي. 200 طاقت کې به واخلئ، سحر وختي کې په نهره باندې استعمالولی، ټوله ورځ به بې انتها ډېر زیاته فایده وي، ټوله ورځ به چې دی نو ګیس نه جوړېږي او چې پراپر استعمال شي دا مسله دله اوارول شي. دې سره یو بل میډیسن چې هغه انتهایی بهترین ازمه راولي کاربویچ په نوم باندې یادېږي. 200 طاقت کې به واخلئ، د غرمې د روټۍ نه کم از کم نیمه ګنټه وړاندې دا استعمالولی. او د دې سره یو بل ډېر ټاپ میډیسن دی چې هغې ته چاینا ویلی کېږي. چاینا میډیسن به د ماښام د روټۍ نه کم از کم نیمه ګنټه وړاندې یو ټیم سره به استعمالوي. او د دې سره د نارینو او د زنانو بالخصوص بیا د نارینو دپاره ډېر یو ټاپ میډیسن دی چې خاص کر دې ته مردو کې دوا ویلی کېږي او د نارینو د ډېرو مسلو حل دی هغې ته نکسوامی کا ویلی کېږي. 200 طاقت کې چې ماسوتن کله روټۍ وخورئ نو په مړه باندې استعمالولی شي. دې طریقه کار مختلف دی، څوک یې اوبو کې استعمالوي. زما به ذات خود د داسې بیمارانو دپاره دا میډیسن داسې وي چې تاسو سحر غرمه ماښام دا کوم میډیسن استعمالوئ نو ډایرکټ په ژبه باندې 15 قطرې کوئ، تاسو ته به انتهایی ډېر زیاته فایده درکوي. بیا هم دا وایم که څوک هم دا وایي چې نه زما دا مسله دی د ټول عمر دپاره واره شي نو کوشش وکړئ چې تاسو نه پهلني میاشت کې او خاص کر پهلني 15 ورځو کې درنه قضایي رانه شي. که چېرې جاري کومې دوایانې استعمالوئ هغه میډیسن سره جاري وساتئ، خپلې دوایانې مه بندوئ، دې له ټایم ورکوئ. انشاءالله تاسو به د جاري ګولو نه او بار بار د ډاکټرانو د بدلولو نه به انشاءالله خلاص